الله پاک ته فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. تکل کینه په بستر باندې او سوچ وکا چې په دې سړو کې دي میګانو لړمانانو ته رزق څوک ورکوي. تکل کینه او سوچ وکا چې په دې ځنګلو کې دي زناورو ته روزي څوک ورکوي. تکل کینه په دې هوا کې چرند پرند له روزي څوک ورکوي. کله په دې خبره دې سوچ کړي دا دومره لوی اسمانونه چا پیدا کړي. کله دې سوچ کړي په دې اوبو کې دنه مارکیټونه کم دي، دکانونه کم دي، دفترونه کم دي، دا دومره لوی لوی میانو ته رزق څوک ورکوي. الله اکبر. آغا الله قسم پر رب العالمین مونږ نه دی پیژندل. آغا الله پیژندل لرون، آغا الله پیژندل دی. او الله به څنګه پیژنو؟ الله با پکور کې د خپل خزو بچو سره ناسته کې چې کم دی الله ته نشي پیژندل. الله پنی مونی مشبو کې خپل بنده سره ملاقات کوي، پنی مونی مشبو کې ملاویږي. الله پاک ال ملاویږي کله دا په خپل بدن باندې ګټلې شوی مال د بدن نه دی خوله ویستې ده، په تکلیفونو سره د پیسې ګټلې دي او دا پیسې راوالي په مدرسې ولګي، دا پیسې راوالي په جومات ولګي، دا پیسې راوالي په یو یتیم او غریب او کونډو رونډو باندې ولګي، دا پیسې راوالي په دعوت او تبلیغ باندې ولګي. د ځان اصلاح کولو په نیت باندې ښځه پرېږده، بچي پرېږده، کور غوړي زیړې پرېږده او زما عزتمندو وځه د کور هغه نرمه بستره پرېږده او د الله د دین دپاره په یو در او په بل در باندې ورځېږه. په دې هلو ځلو، په دې تکلیفونو، په دې مسافرۍ کې بیا الله میلاوي. داسې په اسانه باندې د الله میلاوېدل نشته رونو. دا ذهن نه وباسئ. رابعه بصري رحمت الله علیه یو زنانه ده، په الله عاشقه ده، په الله. نن خو زمونږ بزرګي، زمونږ مونځ اودس، زمونږ حج که لږ پټېږي زړه ټک شوي چې دا خلکو ته ولې پته نه لګي چې زه حاجي یم، دې خلکو ته ولې پته نه لګي چې زه ګورې تهجد مونځ هم کوم، دې خلکو ته ولې پته نه لګي ګورې زه صدقې هم کوم. او هغه زما عزتمندو داسې وینځه قسم پر رب العالمین چې ټوله شپه به په کوڅو کې ګرځېده او چغې به یې وهلې په ډبل بیډونو کې، په فومونو، په نرمو نرمو بسترو باندې اودو خلکو. یو ورځ په تاسو را روانه ده چې تاسو به د خاورې په بستره باندې سملیږئ، تاسو به د خاورو په بستره باندې سملیږئ. د هغه بسترې دپاره هم څه تیارې کړې، د هغه قبر دپاره هم څه تیارې کړې. او دا هغه زنانه وه ټوله ورځ به خدمت وکړو، د کور ټول کارونه به ختم که. ماسخوتن به راغه خاوند ته به زما عزتمندو ځان ډول او سینګار کو، ځان به ښایسته کړو. خاوند ته به حاضره شوه، څه خدمت وي. زما عزتمندو خاوند ورته وایي هېڅ خدمت نشته، ستړی ستومان یم پرېږده چې اوده شم. هغه به لاړه قسم پر رب العالمین تر ماسخوتنه به ودرېده، تر سهاره پورې به الله ته ولاړه وه. 40 کالو پورې دې زنانه دا معمول و چې د ماسخوتن نه به تر سهاره پورې به زما عزتمندو د شپې نه تر سهاره پورې به الله ته ولاړه وه. حسن بصري رحمت الله علیه په کم وخت کې ورپسې رشته راولېږه چې خاوند یې وفات شلو په ځوانۍ کې. زمونږ زنانه په چا مینې دي، زمونږ د زنانو په زړونو کې د چا مینه ده، زمونږ د نارینهو په زړونو کې د چا مینه ده، زمونږ د ماشومانو په زړونو کې د چا مینه ده. حسن بصري رحمه الله یو لوی بزرګ زما عزتمندو په دې نیت یې ورپسې رشته راولېږه چې بزرګه ښځه ده، راشه ستا به هم پې الله مغفرت وکړي، ستا بیړه به هم پې الله پار کړي. رشتې ورپسې راولېږه. حسن بصري رحمت الله علیه ته د هغه کاغذ په بل سیډ باندې د 4 سوالات ولیکه چې حسن بصري د دې 4 سوالاتو جوابات راکا، نکاح به در سره وکړم، رشته به در سره وکړم، ورنه ستا لارې جدا او زما جدا دي. چې ویې کتل اولنی سوال دا نه دا راته ووایه چې کله ما په قبر کې کېدي نکیر منکر راشي مانه سوال او جواب، مانه سوالاتو کې زه به هغه جوابات ورکم که به ورنکم. یو سوال. دویم سوال زما د زندګۍ دا دی چې زما محترمو په عملنامه به ما ته په ښي لاس باندې میلاوه شي، په ګس لاس به میلاوه شي، د دې څه پته لګي. دریم سوال زما د زندګۍ دا دی په پولیس سرات باندې به نارینه هم تېرېږي، زنانه هم تېرېږي. دا راته ووایه چې په پولیس سرات په دې پل باندې به زه تېره شم که نه لاندې به جهنم ته وغورځېږم. څلورم سوال دا دی چې زما محترمو زه به جنتی یم